15 جنوري به ان شاء الله سی ام صاحب د سوات موټروي دویم فیز د فتحپور پورې به چې کوم ځای چکدرې نه د هغې به ان شاء الله مونږ افتتاح کوو د خیره او هغه به جوړوو. زمونږ سوات کې ښایست دی، دریاب سیندونه دي، خوړونه دي، غرونه دي. نو زموږ په سوات کې د ټول نه غټه اپورچونټي چې جوړېدی شي زموږ د اکانمي لپاره، زموږ د روزګار لپاره، زموږ د معیشت لپاره چې زموږ مسافر خپل وطن ته راشي او کار وکړي. د هغې لپاره ټوریزم دی. د ټوریزم لپاره بنیادي خبره ضرورت څه دی؟ اولنی چکدره کالام سړک، کم چکدرې کالام سړک جوړ شو. په دې کې سیته کالام د بحرین پولونه پاتې وو، په هغې باندې اوس کار روان دی، هغه به هم په دې سیزن کې مکمل شي. د چکدرې کالام غټ روډ تاسو ته جوړ شو. سوات موټروی راته جوړه شوه او چا د دې خوب هم نه شو لیدلی. خبره به مونږ کوله، یو ویژن و، یو سوچ و، خو الحمدلله چکدرې پور راغلی دی او په 15 جنوري به ان شاء الله سی ام صاحب د سوات موټروي دویم فیز د فتحپور پورې به چې کوم ځای چکدرې نه د هغې به ان شاء الله مونږ افتتاح کوو د خیره او هغه به جوړوو. د دې سره ملم جبې طرف ته تاسو کتل، بحرین کالام ته نور چې کم نوي ژبون راځي، ګبین ژبه پکې ډیولپ شوه، اوس پکې جاروګواب شهر راځي، سکایلینډ پکې راځي. دا نوي ژبونه چې ډیولپ کېږي سره به څه کېږي؟ هلته به خلکو ته روزګار میلاویږي، هلته به چې د خپل رسټورنټ ولاوئ، څوک په خپله کوکه ولګوي، څوک په ډابه ولګوي، څوک په خپل د چی یو کینټین غونډه کې کولاو کړي. دې ټولو خلکو ته په دې باندې روزګار میلاویږي. او د دې سره کوم ډیټا او سرکاري فکر چې کوم دي زموږ نارتن ایریاز کوم چې ملاکنډ ډیویژن دا طرفونه دي 2.7 میلیون مطلب 27 लाख خلک چې کوم دي د اختر په درې چوکیانو باندې ټورسټ راغلو. 66 ارب روپۍ هغو دلته لګولې په مختلف شکلونو کې، کمرې بوک کړي ده، هوټل کې ځان سامان راوړی دی، هلته بیا سا اغستې دي، کاروبار سړي دي سا اغستې. د دې سره زموږ معیشت چې کوم دی به روانېږي. نو انشاءالله د سوات موټروی دویم فیز چې کوم دی زموږ د ترقۍ سبب به انشاءالله جوړېږي او هغه یو غټه منصوبه ده د سوات لپاره.